جی بالکل دا مخال زه په منډه هیډ ورس باندې ولاړ یم چېرته کې چې دې وخت کې د اوبو ریله چې کومه ده هغه 70,000 کیوسک ده دې وخت کې د پنجګوړې نه 90,000 کیوسک اوبه را روانې دي دغه شانتې د خوازخیلو نه چې کوم دلته کې د ضلع انتظامیې مطابق هغه 2,20,000 کیوسک ده چونکې دا کم دریای خیالي چې دی یا موږ ورته دریای سوات وایو دې کې د 1,40,000 اوبو گنجایش دی دا نور زیاته ریله چې کومه راځي دا به د 400 په کلو باندې ورځي په 2010 کې چې دلته کې کومه ریله راغلې وه هغه 2 لک اضافي ښودل کېږي دلته کې چې دا کومه شمېره ښودل کېږي نو دا 3.5 لک یعنې د 2010 3 لک ریله او دا 3.5 لک دا د هغې نه غټه ریله ده یعنې د هغې نه به غټ نقصان کوي دې وخت کې چې کوم منګه په دې منډه هیډورس کې ولاړو دا پول په 2010 کې وړل شوی دلې خواته 400 چې کومه ده 50% په مکمله توګه باندې متاثره شوې وه دې وخت کې ضلع انتظامیه په 400 کې ایمرجنسي نافظ کړې ده ورسره چوټیانې کړې ده سکولونو چوټیا کړي دي کوم چې د سیندونو خوا کې دي د سیندونو د خوا نه نقل مکانې روانې دي او دې ځای کې د مومند ضلع چې کوم دی پنډیالۍ ته او پړانغار ته چې کوم دی خو هم دا ریله به نقصان رسوي په دې موقع باندې د مومندو اسسټنټ کمیشنر عبدالله موجود دی دې سره سره ضلع انتظامیه خو هم دلته کې چوکس ده اریګیشن دلته کې د هغې مطابق چې کوم دی دا کومه ریله چې راځي نو دا ریله د کنټرول نه بار ده دې وخت کې کومه ریسکیو چې کومه ده هغه په منډه هیډورس باندې نه ښکاري یا سیول ډیفنس دی هغه په نظر نه راځي یا ضلع انتظامیه د اریګیشن نه علاوه هغه په نظر نه راځي دې وخت کې داسې وسایل نشته دي خو چېرې دغه ریله راشي او دا نقصان وکړي چې دا خلکه بچ کړي صرف پولیس چې کوم دی هغه دا خلکه شړي د سیندونو نه یې خوا کوي ځای په ځای لعنت کوي او ځای په ځای چې کومه ده هغه نقل مکاني خو هم روانه ده او خلکه محفوظ ځای ته ځان رسوي دې وخت کې چې کومه دغه پوښتۍ شوي دي د سکندر شیرپو په وخت کې هغې ډېر زیات کنټرول کړی دی خو چېرې دغه پوښتۍ نه وي شوي نو دې 70,000 کیوسک ریلې به خو هم ډېر کافي زیان رسولی خو دغه ریله چې کومه راځي نو دې سره 400 ډېره خطر کې کیدی شي ورسره نوخار چې کوم دی هغه ډېر خطر کې کیدی شي دلته د مومند ضلع انتظامیه دا خبره کوي چې مومند ډیم ته د دې هېڅ قسمه نقصان نشته دی هغه محفوظه دی نو دې وخت کې د وسایلو تناظر ته چې وګورو نو ضلع انتظامیه سره هغه وسایل نشته دي چې کوم هغه درکارو یا کوم چې د 2010 سیلاب نه دوی نه راویښېدل پکارو نه هغه شانتې دوی راویښ نه شو نو د نش وسایلو په وجه باندې خو چېرې دغه سیلاب راغی نو 400 ته ډېر لوی نقصان رسوي خو دغه پیغام خلکو ته ورکوو چې تاسو د سیندونو نه سایډ ته شئ ځان محفوظ ځای ته ورسوئ چې سر خیاط وي ټوپۍ ډېرې خو ډېر خلک اوس هم په لالچ کې دي او په دغه کورونو کې ناست دي او دلته کې تماشې له ډېر خلک راځي نو د انتظامیه وایي چې دا ځان خپله د خطرې سره مخ کوي نو دا خلک دې خو هم سایډ ته شي مزید چې څه معلومات راځي هغه به تاسو سره درکوو جي